انسان کې د پرهیزګارۍ او د ګناه نه د بچ کېدو کومه ذریعه ده؟ دریو خبرو ته خیال لره. یو د نیکانو صحبت، دویم د خدای یاد، او دریم د خدای په نعمتونو کې فکر کول چې ګوره د اسمان خدای پیدا کړی، د ځمکه، د ستوري، د اونې غنې زه خدای پیدا کړم. نو د خدای عظمت په دې په زړه کې راشي نو یریږي به چې دغه لوی خدای چې د اسمان او ځمکې تاوی او د ستوري او ګلان او په ځمکه څومره بوټي دي، او زه ډوډۍ خورم او سهار وختي رانه څه جوړې څه وځي، دا د چا کاریګري ده؟ یو نعمت ته که ګورې نو قسم دی زه خو تاسو ته یم شکر په دې وباسو چې ځناور نه یو. که موږ ګیدړان وي، پیشوګان وي، خره وي، دا خو موږ ځان په خپل انسان نه دی جوړ کړی، خدای را سره احسان کړی. که په انسانانو کې بیا کافر وي، یهودیان وي، عیسایان وي، هندوان وي، بیا خدای مسلمانان پیدا کړو، بیا مسلمانانو کې د ښکلي پیغمبر په امت کې پیدا کړو چې موږ یې د نورو خلقو دپاره عبرت کړي نه یو، زموږ حیا او عزت یې ساتلی دی او په هغه بهترین امت کې راوستی. نو خدای پاک موږ سره څومره احسانات کړي دي. نو همیشه د بدانو مجلس ته مو ورځه، چېرته ډمې ګډېږي یا سنما وي یا جواري وي او ودرېږم ورته ما دا څه شی دی؟ ډم ښځه به ګډېږي، داسې ستا خپله ښځه ښه ده که دغه مرداره چې د سپی مثال دی او د سپو د پته یې نه لګي. نو دغه سپی ته ګورې خدای د الله حلاله ښځه پاکه حیاناکه درکړې ده. نو نیکانو صحبت، د خدای یاد او د خدای په نعمتونو کې فکر کوم چې دا کې نو ته به د ګناه نه بچ کېږي.